یوه خبره کوو، بعض وخت اکثر دا انسان وایي چې کله زه وفات شم دنیا به ورانه شي. زما دا خبره په خپل زړه باندې ولیکه او سوچ او غور په دې خبره باندې وکړه چې کله ته وفات شي او ستا کفن دفن هر څه وشي، ستا په کور کې به ډېره زیاته جړه وي، مور پلار به دې جاړي، بچي به دې جاړي، ښځه به دې جاړي، ډېر جړه او خفګان به وي ستا په کور کې. یو ورځ دوه ورځ کله چې ستا کفن دفن هر څه وشي، په مقبره کې ستا دفن هر څه وشي او خلک کور ته راواپس شي، نو درې څلور ورځې به دا به جړاګانې وي، خفګان به وي، ورو ورو به دا جړه دا به ختمېږي، د وړو په مخ باندې به د خوشحالۍ هغه نمونې ظاهرېږي، ورو مسکا به په مخ باندې راشي ورو ورو، او بیا به داسې وخت راشي چې مکمل به ته هېر شي، تا پسې به خفګان هم څوک نه کوي. ستا په کور کې مخکې کم روټین او کم ټي وي کم اسیار لګېده، هغه روټین به دوباره شروع شي، تا به زیات نه زیات 5 میاشتو پورې په دعاګانو کې یادوي، کال نه پورې به تا په دعاګانو کې یادوي، اخر به یو داسې وخت راشي چې بیا په دعاګانو کې هم تا نه یادوي، او یو داسې وخت به راشي چې کله د انسان مړ شي نو لومړی ورځ باندې قبر له لاړ شي، دویمه باندې هم ځي، 40 ورځو پورې لاړ شي داسې، بیا اخر داسې وخت راشي چې په کال کې یوه پیره چې کوم دې قبر له څوک نه درځي. دا په دې خبره باندې پوهېږي؟ تاسو وګورئ چا به والدین وفات شي، چا به نیکونه وفات شي، تاسو په دې خبره باندې غور وکړئ. هغه ټایم چې کله وفاتېدل ډېر غم و، جړا به وه، خو چا والدین 15 کاله مخکې 10 کاله مخکې وفات وي، تاسو سوچ وکړئ په کال کې به څوک نه ورغی. او داسې به هم یو ورځ ته له دنیا نه لاړ شي، نو په خپل ژوند باندې غرور او تکبر مه کوه، ولې قسم په الله ښه نوم دې بیا څوک واخلي، په دعا کې هم دې بیا څوک نه یادوي، نو په دې خپل ژوند باندې د الله سره چې کوم دوستانه جوړول دا پکار دي. زما نصیحت دا دی د الله سره تعلق جوړ کړئ، الله ولې په دنیا کې هم پکار راځي، په قبر کې هم دې پکار راځي، په محشر کې هم دې پکار راځي.